أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. مخکې آیاتونو کې تذکره د دې و چې خرچ چې کوئ په خوشحالۍ یې کوئ که په خفګان یې کوئ که په زور یې کوئ الله یې نه قبلوي. ولې چې ایمان یې نه وي نو قبلیږي نه. زړه کې د الله نه یره نه وي نو قبلیږي نه. اخلاص پکې نه وي نو څه به قبول شي. منافقان دي نو په خولې باندې آمنا وایي په زړه کې ایمان نشتی. پیسې مال و دولت کسور کوي ناغي کې اخلاص نشتی او د الله یره نشتی. د دې وجه نه قبلیږي نه. د دې دا نفقې چې نه قبلیږي د دې وجه صدن او هغې ورپسې آیت کې ذکر کړي وو الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. دا الله نه انکار کړل، دا الله د رسول نه انکار کړل. منځ نه کوي، خرچ د الله په لار کې نه کوي مگر په داسې حال کې کوي چې دا خرچ هم بد ګڼي. مال و دولت به ورسره ډېري نو ته په هغې باندې تعجب مه کوه، پسخېږه مه. بعضې خلک وایي په هغې پسې ځورېږه مه چې د سره دومره مال دی. نو مال دی نو د څه دپاره دی؟ په دنیا کې ولا الله د دې په وجه عذاب ورکوي. د اولاد په وجه باندې ولا الله عذاب ورکوي. د اولاد په ذریعه باندې الله په عذابوي. نو دې کله د خولې نه دا خبرې موزي وایي چې د دې نه زه میراث وی نو ښه به وه. ولې هغه اولاد یې داسي دا اولاد نه دی په خلق خبره کوي په اور کې پروتي. د جهاد خبره وه ناغې لزینا خوښۍ دا چې دی چرته ځان لا په یو داسې ځای کې غارونو کې دی ناسي، سمستو کې دی ناسي، غرونو کې دی ناسي او دې طرف ته جنگ طرف ته جهاد طرف ته دی نه راځي. بعضې خلک په صدقو په باره کې د مال او دولت په باره کې خلکو باندې الزامونه لګوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګاو نو بل وسو کی چې هغه به ته بچ شي. دې دور کې د دغه الزامونو نه سو خلاصيږي نه. مدرسې والدي هغه ته نه خلاصيږي، جماعت والدي هغه ته نه خلاصيږي، نور دی هغه ته نه خلاصيږي. او هو چې کم ځای کې په رفاه عامه کې کم کارونه کولای کیږي او هغې کې مال خرج کولای کیږي نو هغې کې یې به پکې کرپشن به پکې سبل څه به پکې
لیکن هر څوک خدا نه کوي، هر ځای کې خدا نه کیږي، نو خلق په هر چا باندې دغه بدګمانیانی کوي. د مدرسې متولی، د مدرسې محتممی، د مدرسې ناظمی، خزانچی، پاغه باندې خلق دا شکونه کوي، مال واغس، دا چلیو کو هغه چلیو کو، دومره مال راغې سی پکې ولګول. جماعت باره کې هم خبرې کوي، جماعت متولی دی ولکه دومره مال راغونډېږي، دومره چلو شو، پیسې راغونډې شوې او وې لګولې څومره، دا خبرې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پرې خود هغه نو معاف کړي، بل وسوک معاف کی. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. دغه کم سړی چې دغه الزامونه لګئی او چې یو 100 روپۍ راواخلې او دغه په لاس کې کېدی، بیا وایي او دا خو ډېر ښه سړی دی، دا خو ډېر دیانتدار دی، امانتدار دی، پلان کې دی، ډینګې دی، ولې دلته څه ورکړی شي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا منافقانو ندی دا خبرې کولې. آیسه تذکرہ پرون شوی و ابل روز. وس دې آیاتونو کې مصارف خي، زکات ته کم ځای په تقسیمېږي، صدقې دي کم ځای په تقسیمېږي، مال غنیمت ته په کم ځای کې به تقسیمېږي، مال فیض څنګه به تقسیمېږي، دارنګه معادن دي کم ځای کې به تقسیمېږي، کم چې قانون دي خزانه ښکاره شوه د هغې د تقسیم د هغې به څه قصې. دا ټول زمونږ دین شریعت موږ ته بیان کړلی. یو سړی خزانه ومونده، په هغې کې هم د الله حق دی، پای کې د حکومت حق دی، دارنګه غنیمت ته نو غنیمت کې هم د الله حق دی پکې. دا بچا تقسیمه، دا تقسیمولو چل الله خودل، د الله رسول خودل، دین خودل، شریعت خودل. زکات ته چاله به ورکه، سرسایه چاله به ورکه، دغه سي نور بعضی واجبی دي او بعضی نفلی دي. نفلی صدقه ده اسی عام صدقه ده ورکه نو هر چاله ورکول شي، او چې کوم واجبی ده فرضی ده نو هغه هر چاله نشي ورکولای. نفلی صدقه ده هغه سره په جمعات کې لګول شي، مدرسې کې لګي، او دا کم چې فرضی دا واجبی دا نو اب غریب ترسه غریب لبه ورکه په غریب به خوره. غریب کاغه مولا دی اغله مور کولای شي، طالب العلم دی اغله مور کولای شي، او هغه بیا زیات خدیدم علم سره د دین سره نسبت ته د غریب پکارو شي خدا هم به دین زده کی او هم به ستاغه صدقه او زکات سرسایه وغیرہ څه چي دی هغه بوشي ناګه زیات خي. دلته کې اته مصارف ذکر کړي، للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. اتشو ورپسې بازی د منافقانو بد خصلت ذکر کړي. خبرې بکئی پیغمبر پسې د الله خلاف بکئی، د رسول خلاف بکئی، د دین خلاف بکئی، او بیا وایي پیغمبر پسې چې لاړ شي خبره ورته وکړي، بانه ورته وکړي، هغه اوري، هغه قبلوي. دې لګیا دي پیغمبر پورې خبرې کوي. الله رب العزت وایي قل اذن خیر لکم، اوریدونکو غوړ د استاذ د پاره
چې ستاسو خبره واورېده ستا عذر قبول کو، لیکن دا عذر قبلول دا خو دنیا کې په دغه وخت کې وشو، لیکن چې تا دروغ ویلی یہ دروغ تپوس اب الله قیامت کې کوي بیا کنه قسمونه بکئی چې تاسو خوشاله کی. الله وی پکار دادا چې دا خلق الله خوشاله کی، دا الله رسول خوشاله کی، او بیا ورپسې تذکر دا خلقو کوي چې دا الله او دا الله د رسول سره جګړه کوي، مخالفت کوي، آخرت کې به ځای کم یوي وای نار جهنم خالدا فیها. دارنګه منافقان په خپل باندې يرم کوي، داغي بعضی حالات او بیا نور ذکر کوي ورپسې انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها. یقینا صدقې د غریبانو د پاره دي، د مسکینانو د پاره دي. غریب او مسکین، فقیر او مسکین دا بعضی وی دا یو شی دی، خودن دغه غریب فقیر راغله او مسکین راغله. نو کله زمونږه علما کتابونو کې بعضی خبره ذکر کوي کله چې دا دواړه یو ځای کې ذکر شي نو د فقیر معنی به جدای او د مسکین معنی به جدای، او چې کله یوازې یو ذکر راشي فقیر لفظ راغله یا د مسکین راغله نو فقیر او غریب مسکین بیا یو شی دی. فقیر او مسکین اسی په دواړو کې مشترکه خبره ده، دواړه داسې غریبانان دي چې زکات په دې باندې فرض نه ده، نو زکات دی له ورکول کېدی شي، واجبی فرضی صدقې په دې باندې کیږي. بعضی وی فقیر د فقر نه ده، پخوا د کتابونو کې مونږ وی دا فقاریه جانور دی او دا غیر فقاریه دی. نو بعضی چی ناغه دا ملا دا اډو کې یي او بعضی کې ملا اډو کې نه یي دا چنجي منجي چې دی مار دی هغه کې اډو کې نشته. نو فقاریه او غیر فقاریه هغه ته وي یا اډو کې بغشته کې نشتی پکې. نو دلته فقرا د فقر نه ده، مطلب دا د ملا اډو کې مات ته سکار نشي کولای، کسب نشي کولای، ځان لا ګټه وټه نشي کولای، دا سي فقیر دی، غریب دی. او مسکین هغه د پځې باندې ناسې چې تتلې راتلې نشي، پیسې وسر نشي چې تلاړ شم نو تل راتل نشي کولای. نو سوګي فقیر هغه دی چې اوس داغه سره د یوې ورځې خرج خوراک وسره شتي، مسکین هغه دی چې نشتی وسره. او بعضی وی نه غریب فقیر هغه دی چې داغه سره ایس وسره نشتی، مسکین هغه دی چې داغه سره سشته کور کې وته ناشته کنه دا خوره مناله بو زموي نو سره سشته. او بهرحال غریب فقیر هم غریب دی، مسکین هم غریب دی. د یو ورځې خوراک وسره دی، یو ورځې خوراک د دوه ورځې خوراک خو شی نه دی، غریبانان خلق دی. دا خبره د فقیر او د مسکین دا بعض ځینو کې د بیا دغه خبره کوله کیږي، لیکن عام طور باندې د فقیر او د مسکین چې هغه باندې دا صدقې په ورکول کیږي یا غوله ورکول کیږي او هغه باندې کیږي. نو انما الصدقات للفقراء، یقینا صدقې دا د پاره د فقیرانو دی، والمساکین او د مسکینانو، والعاملین علیها او کسان چې عمل کوونکي دي په دې باندې صدقو باندې هغه عاملان مقرر کړی شي دي. نو ګرځي پکیله کې په خوا او شا کې علاقه کې هغه ذمہواری او ته حواله کړی شوی ده
چې تبا زی او د خلکو نه به څومره چې زکات ته صدقه ده سدي هغه به راغونډی. دارنګې په دې دور کې نورم یوازې راغونډول نه دي، نو څه کسان پکې داسي چې هغه به ګرځي راغونډی به، هغو له به د حکومت د طرف نه عهده میلاو شوي، خلک به پیژني، د هغه سره به ځان له مستقل شناخت نامه حکومت د طرف نه به ورته میلاو شي چې او دله زکات ورکوي، د هغه سره به خصوصي لیټر به ورسره خط به ورسره نه بسی او دا صدقې به راغونډوي. نو چې راغونډې کې نه شول پکې ورسره، نو دلته کې بیا د هغې دپاره ځای، نو هغه ځای ته به یې راوړي، نو هلته کې به د هغې چوکیداري د هغې حساب کوونکي وي، نو په یو تن باندې کې په یو علاقه کې یو عامل یو عامل نه وي، د هغه د لاندې بیا ډېر شي، نو څه پکې مشراني، څه پکې کشراني، څه پکې لیکونکي، څه پکې د دې خیال ساتونکي، څه پکې چوکیداراني، دا ټول د دې تنخواګانې د دقې صدقې نه د دقې زکاتون نه ورکولی کېدی شي. نو والعاملین علیها، او عمل کوونکي کار کوونکي په دې صدقو باندې د هغې دپاره وي. والمؤلفة قلوبهم، او د پاره د مایل کولو د زړونو د دی، د دې خلکو د زړونو د مایل کولو د پاره مال دی له ورکولی شي، دغه زکات ورکولی شي. دې باره کې بعضې علما وایي دا یو اولنی ابتدایي دور کې کله چې اسلام کمزور او مسلمانان کمزور یو، هغه وخت کې دا کولی کېدی شوه چې دغه زکات راواخلي او دا دی کافر له ورکړي، دې دپاره چې دی رامایل کې اسلام ته، یا د کافر له ورکړي دې دپاره چې د د تکلیفونو نه خلک محفوظ شي، مسلمانان ته محفوظ شي. بعضې وایي دې دپاره هم یو سړی دی هغه ایمان طرف ته راتلونکی دی، بس خو لږ معمولی یو دیکه غواړي چې راشي، نو ته وله دغه یو سره وله په لاس کې ورکه، دی به پخپله راشي. مال چې دی ورکه ودې خو ورته نو هلته دی پخپله را رواني، مال وایي ځکه ورته وایي خلک مایل کېږي. مسلمان مال ورکړلی نو خلک مسلمانۍ ته مایل کېږي. او دا بعضې خبرې یي داسې کم یو سړی چې مال لګوي خلکو له پیسې ورکوي، نو که دی په کم عهده باندې یي، دی په کم یو کار کسب کیي، نو خلک هغه طرف ته میلان کوي. کله کله داسې هم کولی کېږي، وایي بادشاه چې دی نو خلک د بادشاه په دین باندې، نو که دا بادشاه چې دی د بې دینه یو خلک هغه بې دینۍ ته زور کوي، که دا بادشاه دینداره شي نو خلک به بیا خلکو کې به هم دینداري راشي. یو پیر داسې وشوه، یو عالمو د هغې بادشاه استازو چا ورته ووې دا خلکو کې بېدیني پیدا شوې ده، د دین سره د چا قدر نشتی، دین نه زده کوي. اوې ښه، نو ټانګه یې راوسته او ټانګه کې هغه خپل استاد یې کېنو، بادشاه دی، استاد یې پکې کېنو او ټانګې د اس په ځای باندې په خپله ریړه راکاږي. خلک ګوري، هلته یې بادشاه ته ګوري، بل طرف ته عالم ته ګوري. د خلکو په زړونو کې د علم قدر راغی، د خلکو په زړونو کې د علم قدر پیدا شو. هر یو سړی وایي او زما دا زوی په مدرسه کې داخل کا، زما دا وړوکی مدرسه کې داخل کا چې د علم وکړي، چې سبا بادشاه د ده نوکري. چا خو ویل دي، لیکن هغه خبرې یو دور و تیر شوی دی. علما دا به په بادشاهانو باندې حکومت بدی کوي او بادشاهان به په خلکو باندې حکومت کوي.
ان الملوک لیحکمون علی الورا وان العلماء لیحکمون علی الحکماء، علماء به په حکماو باندې حاکمانو باندې بادشاهانو باندې بادشاہي کوي او بادشاهان به په خلکو بادشاہي کوي. نو خبره هغه طرف ته ځي نو چې کله د یو سړي قدر او عزت په کم یو شي کې د یو سړي وو، مال او دولت وسره وو، نو خلک وایي لګه په دې زمانه کې چې سړی وګوري اگر ته سوې لسمې کړلې دولسم کې سوې کم یو مضمون به اخلي وایي دا پلان کې مضمون چې په هغې کې پیسه ډېره ده هغه اخلم هغه وایم. نو کم شي کې چې پیسه ډېره ده خلک هغه طرف ته روان دي، هغه ځان له ګوري ځان پې سوچونه کوي کم یو شي کې ده. څوک وایي په کمپیوټر ساینس کې دی او څوک وایي په انجینیرینګ کې دی او څوک وایي په نا میډیکل کې پیسې ډېرې دي. نو خلک هغه طرف ته روان دي چې پیسې پکې ډېرې دي. سبا زه به دا شی حاصل کړم ما ته پیسې میلاویږي، بیا به د پیسو جرند به روانه شي چلیږي به ما ته پیسې میلاویږي. الله لپاره خو څوک نه کوي. نو چې کله دغسې د مسلمانانو سره پیسې دي او هغې کافرو له ورکوي نو خلک کافر به راځي مسلمانېږي به. دارنګې یو سړی مایل شی دی نو هغه کلکولو دپاره مضبوطولو دپاره هغه له سړی دغه پیسې ورکي مضبوطي کی کلکی کی. وفي الرقاب او د سټونو په آزادولو کې غریبانان دي غلامان دي او د هغه سټن خطی دی سټن خطی غلامۍ کې خطی دی غلام دی. نو دا دې غلام له پیسې ورکا چې د خپل آقا له ورکي ځان ته آزاد کی په دغه کې خرچ ورکا زکات په دغه کې ورکا عشر په دغه کې ورکا نور پیسې په دغه کې ورکا سرسایه په دغه کې ورکا. والغارمین او قرضداري یو سړی په قرض کې ډوب شوی دی هغه له ورکا قرضدار دی قرضدار شوی دی مالی ډوب شوی دی هر څه دې زمانه کې په مختلفو طریقو باندې سړی غریب کیږي. کله یو خبره کله بلې کله په ډاکه راشي کله په بیټیانو کې لاړ شي او کله په مزاربت کې لاړ شي او کله په څه کې کله په ډبل شا دی او کله بل شي دی. آل دغه پیسې ته وتښتولې لاړو اوس هغه لا څه کې دلته سړی د پیسې ورکړې بیا دل درکوي نه او نو چې آل دغه هغه د بل سړی به غریب شو نو ته دغه غریب شوی دی نو هغه له ورکه قرضدار شوی دی نه له ورکه او دله دومره ورکولی شي چې د قرض انتظام پې وشي. نور شرعي مسله دا ده چې دومره پیسې زکات کې بچاله نه ورکې چې هغه مالدارۍ ته ورسي. مالدارۍ ته چې رسي نو تقریبا 80,000 خواوشا کې روپۍ راځي نو 80,000 روپۍ به یو تن له نه ورکې چا پې مالدار شي بیا به هغه باندې زکات نه کېږي. لیکن اوس یو سړی دی هغه قرضدار دی 1,00,000 2 لک روپۍ په هغه قرض دی نو چې 2 لک روپۍ په قرض دی نو ته هغه له 2 لک 2.5 لک روپۍ خواوشا کې زکات کې ورکولی شي. ولې 2 لک روپۍ په هغه قرض دي او نورې ولا دومره ورکړي چې د هغه په ګوډې کار خوشي که نه 40,000 50,000 ولا نورې ورکړي کار به پیوشي. وفي سبیل الله د الله په لار کې د الله په لار کې مجاهدین روان دي نور روان دي د الله په لار کې ورکول کېږي جهاد دی هغې دپاره. وابن السبیل او مسافر مسافر دی نو مسافر عام مسافر هم دی مسافر دغه د جهاد مسافر هم دی مسافر د طالبی مسافر هم دی علم د پاره وتللی او دغه مسافرۍ کې ټول شامل دي. که هغه دنیا حاصلوي د دنیا په لار کې تللی خو هلته څه ورسره شتی نه په لاره کې اگر که په کور کې مالدار دی اوس خو مسلې اسانې اوس خو څوک په کور کې مالدار دی جو هلته ورسره وي هغه پیسې رانه چا ووالې خیر دی زما سره کارډ شتي ښه موبایل را سره شتي موبایل کې زما پکې اکاؤنټ دی او ایزې پیسه ده پته څه شی دی څه شی دی هغه شیانو کې پیسې شته بس زه یو دکان ته ورشم راوبلم تی بینک ته به ورشم راوباسم
هغه ظالم چا سره کارت دی کارت کې پیسې شته په اکاونټ کې کارت بلا شم راو بلم اوس خلک ډیر خلک دي پیسې ځان سره جیب کې نه ساتي ولې دا هغه غلغه دوړيري هغه شي کې ساتي چې هغه اړو سو نه کوډ معلومول شي نه بل څه معلومول شي دا کارت دی نو کارت کې بیا هم مسلې جوړيږي هلته سر باندې ول تماچه کې دی راو باسوي دا کمرې ته خدای आवाज نه وتلې ناس په بل راشي په سر باندې خبر ورانه کی نو فی سبیل الله دا لا پلار کې و ابن السبیل مسافر الله مسافر له ورګه په دې باندې دا خرچیو کوي نو په دې باندې دا کیږي فرضی دي نو دا باغی باندې کیږي نو یو فقرا مسکینان دوا عاملین علیها سوچ عمل کون کی دی پرې کې دې کی کار کسب کون کی دي د دې ملازمین دي والمؤلفه قلوبهم د زړونو د مایل کولو د پاره نو دا سلور شو وفر رقاب د سټونو په آزادولو کې غلامان لور کول دانی والغارمین قرضداری او فی سبیل الله د الله په لار کې jihad د پاره تلل کیږي نو jihad د پاره اسلحه سړي لواله ورکی والا سورلی ولا واله ورکی والا د الله په لار کې د jihad د پاره چنده کول کی هغه کې ورکی نو دغه کې هغه فرضي شی ورکول شي لیکن نور د الله لارې هم ډیر شي دي د څنګه په نور لارو کې نه کی بعضی خبره داسي چې هغه علماء لیکلي دا پوخا دور کې دا کېده ابتدا دور کې بیا وروستو د دینه دا خبره بیا منسوخ شي دا پاتې شي دا وابن السبيل مسافر مسافر دی مسافر ما وی هر یو چې دلته وسره کور کې وسره مال شتي لیکن په مسافرۍ کې دی الته کې خطه دی نه کتت لشي نه پورته لشي یا هغه د جهاد د پاره روان دی پلار کې د علم د تلو د پاره د مخبانې زی نه مخکت لشي نه رستورات لشي یا الته کې دی یو ځای کې وسیږي علم حاصلای مدرسې کې وسیږي سو سرشتانه ناغل ورکا مرسی والله ورکا دا په وړو باندې ماشومان باندې تقسیم کړي دا په ماشومان باندې خوروي د لپاره چې هغه د وظیفو غوښتونه هغه نه محفوظ شي څو وظیفه غواړي چې وظیفه غواړي نو د چل کوي چې کله سحر شي نو د په وظیفو پسې وځي نو واپس راځي نو هغه په دې ورځو کې هغه ته وجو ته واپس شي نو نیم ورځ خوتلی نو چې کله مدرسې ته ورسې چې اوس کې جو بیا لوخي راوالي نو بیا روان شي سل کې غرمه ډوړې غرمه وظیفه لزو ناغه وظیفه ټولې نو چې کله واپس راشي ماسپخین نورستو مازیګر پورې ګور سبق وې مازیګر نورستو بیا روان شي سګه ماخام له ډوړې راټولو دا قصې دا دغه باندې بنن بس کو انما الصدقات للفقراء والمساکین یقینا صدقه د غریبانو د پاره دی د مسکینانو د پاره دی ول عاملین علیها او غسوچ عمل کون کی دی مزدوری کون کی دی ملازمین دی پدی باندې والمؤلفه قلوبهم او د پاره د مایل کول او د زړونو داغي وفي سبيل الله یو د وفي الرقاب یو د سټونو په آزادولو کې غلامان الله والغارمین او قرضدار الله وفي سبيل الله د الله په لار کې وابن السبيل او مسافر الله فریضه من الله دا فریضه دا مقررت یاد الله د طرفنا والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا الله دې موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يا متمسك مشفين دا شاف صلی الله